قرآن کی راغلے والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى. دی لفظ د والضحانا څه مراد دی عزیزانو؟ دی زمن کې دا لوی لوی مفسرین وګورئ تاسو. اوس مفسرین تاسو به څه وګورئ؟ علما به وګورئ. اوس تاسو داسې ورته ناست کې چې بس ما وویل او تاسو به منډه کوئ تفسیرونه کتل به ما جمعه کې دا ویلی مال زما دا تقریر داسې دی لکه سړی دیوال ته لګیایي. مشکل شوی دی دا خلق شاید چې پې پوهېږي نه بلکل. یو لفظ د والضحا علما لیکي چې دینا د ساخت مال مراد دی. سحر دا د نور خطو ټیم چې دی دی ته ضحا وایي. علامه علوسی لیکلی دی چې نه والضحا نه مراد ځکه چې دلته الله قسم خوړلی دی نو قسم په ساخت مال باندې نه دی. د ضحا نه مراد چې د مخ مبارک د جناب محمد رسول الله. والضحا زما د قسم وستا په دغه ښایسته مخ باندې چې دا داسې مخ دی لکه په تیاره کې چې نور راوخېږي او رڼا شي. نو علامه علوسی وی چې ومن الناس من فسر بوجه النبي والليل اذا سجا اے بشار النبي. نو والضحا معنا ساخت مال مفسرین هم کړي لیکن علامه علوسی وی چې والضحا زما دی قسم وستا په دې ښایسته مخ باندې واللیل اذا سجا او زما دی قسم وستا په دې ښایسته او زلفو چې په اوږو یې خورې کي او د شپې غوندې تیاره جوړه کي. یو لفظ لکه تیره جمعه ما نه هغه یو خبره پاتې شوه چې ما وی قرآن کې یو لفظ راغلی دی حین او یو سړی قسم خوړلی د خپل دوست نه چې زه به تا سره یو حین خبرې نه کوم. حضرت عمر ته ورغی او ابوبکر صدیق ته او حضرت عثمان ته. دا خبره درته یاد ده تیرې جمعې والا؟ څلورم ځل باندې په درېیم ځل حضرت عمر ته راغی چې داسې چل دی هغه ورته تر ماښامه ورسره خبرې مه کوه بیا کوه. دی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې یاره خبره لږه نور هم اسانه شي. وی یا رسول الله ابوبکر ته ورغم هغه دا ویلې عثمان ته ورغم هغه دا ویلې عمر ته ورغم هغه دا ویلې او ستا ته راغی هغه دا درې واړه راوغوښته. چې درې واړه یې راوغوښته ابوبکر صدیق ورته څه ویلي چې څو کاله ورسره خبرې مه کوه. شاباس. ابوبکر صدیق نه تپوس کوي چې تا سره څه دلیل دی چې تا ورته ویلي چې 40 کاله ورسره خبرې مه کوه. هغه ورته ما سره دلیل جی د خدای قرآن. ما سره قرآن دلیل دی چې قرآن کې الله د حین مراد 40 کاله ویلي. وایا ورته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل اتى على الانسان حين من الدهر. الله فرمایي چې په انسان یو زمانہ راغلی و
لم یکن شیء مذکورا چې پاغه وخت کې شیء مذکور ذکر موجود نو. ایس یا رسول الله دلتا دی آیات کې د حین نه مراد هغه سلويخت کاله خنبیر د آدم علی السلام دی چې د خنبیر د عناصر اربعو نه جوړ کړی شو. نو دا سلويخت کاله پروتو او سلويخت کاله پس بیا د آدم علی السلام دانچه جوړه شو. نو دلته د حین نه سلويخت کاله مراد دی. نو ما ذکر د تویل چې تا د حین نه قسم خړلې سلويخت کاله ور سره خبره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل تم ټیک وې. حضرت عثمان ته وی چې تا سره څه دلیلو چې تا ورته چې تر مرګ ور سره خبره مکو. هغه ورته چې ما سره دلیل هم دی د خدای قرآن. وی وای وی آدم علیہ السلام چې څو وخت کې د جنت نه بهر شو نو الله پاک ورته فرمایل چې ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین. اے آدم تاسو د پاره په پزمکه کې زید قرار وی الی حین تر مرګ پورې. نو دلته د حین نه مراد چې دا تر مرګ پورې وخت مراد ده. نو ما د زکه د تویل چې تا د حین نه قسم خړلې نو تر مرګ ور سره خبره. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې تم ټیک وې. حضرت عمر ته وی چې تا سره څه دلیل دی چې په لنډو کې راتاو شي چې تر ماښامه مکه وا خبره بیا کوا. هغه ورته ما سره دلیل هم د خدای قرآن. وای حضرت عمر ورته وی چې فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. پاکی دا خدای لرا په وخت د سبا او په وخت د ماښام کې. نو دلته دی آیات کې حین لفظ راغلی دی د سحر نه تر ماښامه پورې وخت مراد دی. نو ما ځکه ویل چې تر ماښامه مه کوه بیا کوه. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې عمر تم ټیک وای. هغه سړی وی چې حضرت زه څه چلو کوم. ورته وی چې زما فتوا چې دا هغه د حضرت عمر په قول دا تر ماښامه ور سره مکه و بیا ور سره خبرې کوي. اوس تاسو اندازه وکړئ یو لفظ حین دی په قرآن کې ذکر دی. چرته ته سلويخ کاله مراد دی، چرته ته تر مرګ پورې وخت مراد دی، چرته ته د سحر نه والا تر ماښامه پورې وخت مراد. یو لفظ حین. نو زما عزیزانو عرض میں دا کولو چې قرآن کریم اغا عظیم کلام دے او اغا بحر بے پایان دے چې تر قیامت پورې با دنیا پہ لگیائی او د دین بدا ملغلر روباسی. لیکن د اغا شان او موج چې دے اغا با کمیگی نا تر قیامت. اس جدید تحقیقات چی دی د زمانے اغی د قرآن کریم پا ویناگانو باندی ریسرچ شروع کرے چی قرآن چی دا لفظ کرے دے دا ترکم حدا پوری صحیح. قرآن چی دا لفظ کرے دے دا ترکم حدا پوری صحیح. حیران بشئی قرآن کریم کی د پیغمبر د شان او داغه د رتبه او داغه د مقام ذکر کانو په تصدیق کولو چې دا پیغمبر دی. کانو راشه وګورئ ما سره یو کانه دی په یو غر کې راوته صفا لفظ کی پی لکلی دی محمد دمرا کانے دے او داسی پی لکلی دی لکه چې چاپ پکې نقش جوړ کړي محمد پکې.
راشي تاسو ته وښیم په ونو کې د ونو ساخت داسې جوړ دی لنډ اوږد کم زیات کاږه